سلامونه ملګرو. جنید خان ما د بنگلاديش ټیم پاکستان ته ناراضي. د پاکستان او بنگلاديش چې کوم ټیسټ سیریز سکیجول دی هغه د لپاره بنگلاديش ټیم پاکستان ته ناراضي، چونکه تاسو له معلومه ده بنگلاديش کې حالات هم ډیر زیات خراب دي. حکومت را غورځیدل دی، نوې حکومت لا نه دی جوړ، نو ډیر زیات د انډیا چې کومه میډیا ده هغه اوس دغه سیریز پس انخته ده چې پاکستان کې چمپیون ټرافي روانه ده او هغه وایي چې موږ پاکستان په سوجه باندې بدنام کو. نو دغه سکیورټي ایشو چې کوم دی دای راوچته کړي چې بنگلاديش هم د پاکستان نه سکیورټي غواړي. نو په دې باندې تفصیلا خبره کوو، خو بل طرف ته پاکستان کرکټ بورډ یو ډیره غټه خبره د بنگلاديش کرکټ بورډ لا کړې ده. لومبه په دې باندې خبره کوو چې پاکستان کرکټ بورډ د بنگلاديش کرکټ بورډ له څه آفر ورکړی دی. معلومه ده د لال ریډي شیخ حسینه د بنگلاديش نو تختې ده، حکومت چې کم دی راو غورځیدو، نوې حکومت لا نه د جوړ، حالات ډیر زیات خراب دي او چې د ملک حالات دغه رنګي وي نو پاره کې بیا داسې غټې فیصلې کول چې کم وي هغه ناممکن شو. د بنگلاديش کرکټ بورډ چې کم دی اخو د شیخ حسینه د انډرلاند دی. اوس بنگلاديش کرکټ بورډ کې چې څومره هم غټ مطلب د غي چیرمن یا د غي چې کم سلیکټر وغیرہ ابا خامخا د شیخ حسینه په شفارز باندې جوړو، نو چې د غي حکومت لاړو نو خامخا د غي د بورډ کسان به هم تختیدل وي، څوک په یو ځای پټوي څوک په بل ځای پټوي، یا چې کم په بورډ کې وي به کولاو فیصلې نشي کولای، مخکې خو له کولاو اجازه ته نو اوس په غي کولاو فیصلې نشي کولای. خو دلته نه ولا پاکستان کرکټ بورډ یو ډیر غټ آفر ورکړی دی. پاکستان کرکټ بورډ ولا ویلي چې تاسو راشي، تاسو له مخ خپل پرایویټ پلان درکو، تاسو له مخ خپل پرایویټ جهاز درلېګو، پاغه جهاز کې تاسو یا هلیکاپټر یا جهاز درلېګو، پاغه کې تاسو ټیم چې کوم دی یا منیجمنت سټاف چې کوم دی نو تاسو پاغه کې پاکستان ته راشي، یو وخت نه مخکې راشي، تاسو دلته پریکټس وکړئ، په ګراوند باندې ځان پوي کوي، کنډیشن سټډي کوي، هغه نه پس بیا مونږه میچ وکړو، هغه نه پس په 21 تاریخ باندې د پاکستان او بنگلاديش باندې ټیسټ میچ چې کوم دی هغه سکیجول دی. د پاکستان کرکټ بورډ بنگلاديش کرکټ بورډ له دا غټ آفر ورکړی دی کچري تاسو راځي چې موږ تاسو لا په وخت راشي، موږ تاسو ل خپل پرایویټ جهاز هم درکو، پرایویټ هلیکاپټر هم درکو، پاغه کې تاسو پاکستان ته راتلې شي. جی دا خو پاکستان کرکټ بورډ بنگلاديش ته دا آفر ورکړی. خو بل طرف له کم د پاکستان مخالفین دي، کم دشمنان دي، یعنی انډیا شو هغه غواړي چې چمپیون ټرافي د پاکستان نو زنو داسې قسم سیریزونه هغه بیا چرته په پاکستان کې برداشت کوي. نو د حواله سره هغه هم دغه نیگیټیو ریپورټینګ کوي چې پاکستان نه سکیورټي غواړي، پاکستان بنگلاديش کرکټ بورډ چې کم دی سکیورټي ایشو روچته کړي، پاکستان ته ټریول نه کوي، چونکه د کې هیڅ قسم حقیقت نشته. د بنگلاديش کرکټ بورډ د طرف نه د سکیورټي ډیماند شوی دی او نه دا انکار شوی چې موږ پاکستان ته سیریز ته نه درځو، د کې هیڅ قسم ریالټي نشته. خو بل طرف ته دغه د انډیا چې کم میډیا د غي دغه رنګ نیگیټیو ریپورټینګ په دی وجه باندې کوي چې د پاکستان نه چمپیون ټرافي هوسټینګ ختم کی. خو د کې هیڅ قسم ریالټي نشته. بنگلاديش کرکټ ټیم برازي 21 تاریخ نه ډومبنه ټیسټ میچ په شروع کیږي ان شاء الله ګورئ به او ما پاکستان چې کم دی د خپل پرایویټ جهاز لګي د بنگلاديش ټیم د لپاره د بنگلاديش حالات چې کم دي الریډي تاسو سره ما ډیسکس کړی دي، پاغه باندې کمپلیټ ویلوګز ما جوړ کړی دي. په دې ویډیو کې دا اهم معلومات او د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.